الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويزع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دما محترم عزتمندو زما خپل ته خبرې سي اراده نه وه او الحمدلله چې کوم مهمان خصوصي دی نو هغې تشریف چې دی نو دا راوړی دی خو چونکې امر وشو چې څو خبرې ستاسو مخکې وکړم نو د انکار گنجایش پکې چې دی نو دا نه باقي تفصیلي بیان بچی دین زمونږ مهمان خصوصي صاحب کوي ورونو زما ستاسو دپاره او د دې ټولې علاقې والو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په دې خړو خړو میرو کې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو له داسې ماحول راکړو چې زمونږ او ستاسو بچي د الله تبارک وتعالی کلام زده کوي بیا دا زمونږ کوم قاریان صاحبان دي علما حضرات دي دې ډېر قربانۍ سره چې دی نو دا محنت کوي او دا فکر دی چې دا بچي علما شي دا بچي حافظان او قاریان شي نو الله تبارک وتعالی با د دې د برکت زمونږ دنیا او آخرت خسته کی خپل دنیاوی تقاضی قربانی او د جناب نبی کریم علیه السلام د دین تقاضی دا په اول نمبر باندې دي نیت دا کړی چې په سړه باندې به گزارو کو په سړه باندې به گزارو کو خدا منگا چې څه زده کړي دي او اتلس کاله مدرسو کې تیر کړي دي نو دا به د خپل مسلمانانو وروڼو ته چې دی نو دا رسو نو الله تبارک وتعالی دې له دنیا او په آخرت باندې بهترینې بدلې ورکړي د دې ډېرې قربانۍ دي زما محترمو دې سره سره زما او ستاسو هم چې دی نو څه ذمه داري دي چې هغه به مونږ او تاسو پوره کوو د دې نه به بې فکره کېږو نه قدم په قدم باندې ګړی په ګړی باندې به د دې رهنمایي کوو او دې قاریانو صاحبانو سره به ملاوېږو او دې له به ډاډ او تسلي ورکوو چې قاري صاحب تاسو نور فکر مه کوئ تاسو زموږ د بچو د تربیت غم چې دی نو دا وکړئ چې د دې بهترین تربیت وشي باقي نورې منډې تړلې په موږ باندې دي زما محترمو د علماو خپلې ذمه داري دي بیا د عوام وروڼو چې دی نو دا خپلې ذمه دارۍ دي که چېرې علما خپلې ذمه دارۍ په صحیح طریقې سره پوره کوي او عوام وروڼه چې دی نو خپلې ذمہ داری په صحیح طریقې سره پوره کوي نو الله تبارک وتعالی به یو فضا چې دی نو دا جوړه کړي د الله او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین دا به الله تبارک وتعالی زموږ او ستاسو زندګو کې راولي دا به زموږ د بچو په زندګو کې راولي او بیا زما محترم ردی په شا باندې
چې کومې د صحابو قربانۍ دا لګېدلې دي، دا نن موږ او تاسو په آزاده فضا کې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کو. زمون بچی چې دینو قال الله او قال الرسول چې دینو دا زده کوي، دا اسی نه دي را رسېدلي. د دې دپاره صحابو خپل ټولې د دنیا تقاضې دا قربان کړې وي. د الله تبارک وتعالی د دین تقاضې ته به کتل. د بچو پلارانو پښتو پلارانو کې به د یتیمانانو غوندې زندگی تیروله. د بیبیانو خاوندانو پښتو خاوندانو کې به د کونډو غوندې زندگی تیروله. صحابه چې دینو په ټوله دنیا کې خواره شو، د دنیا لږې ډېرې ته چې دینو دا ونه کتل، په غریبه غریبۍ کې د دنیا ګوټ ګوټ ته چې دینو دا ورسېدل، او نه څه شکوا شته نه څه شکایت شته چې کینې موږ ته تنخواه نه میلاویږي، زموږ څوک تپوس نه کوي. نه زما محترمو په هر حال کې روان دي او د لا اله الا الله محمد رسول الله پرچار چې دینو دا کوي او خپل زندگی ولګولي. د خاص زمانه ده. جناب نبی کریم علیه السلام یو لښکر چې دینو دا تشکیل کوي د الله تبارک وتعالی په لاره کې، او داسې لږه لږه توشم چې دینو دا وله ورکوي. یو صحابي دی حدیر رضی الله تعالی عنہ، چې کله د هغه نمبر راغی نو جناب نبی کریم علیه السلام نه هیر شوی به وي، داسې تیر شو خو توشه ورته میلاو نه شوه. نو دا عرض نه کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه هم د الله په لاره کې ځم او ګینې ماته څه میلاو نه شو. نه زما محترم روان دی په خپله اوښه باندې سور دی، او بیا الله تبارک وتعالی ته خپل فریاد کوي، یا الله ستا حبیب رانه کړله او ما چې دی نو ونه وخته، اوس زما خوراک سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر روان دي ځان سره چې دی نو دا ذکر کوي. الله تبارک وتعالی جبرائیل امین چې دی نو دا رالیږي او بیا هغه جناب نبی کریم علیه السلام ته عرض کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دیر لدی توشنه دا ورکړي، او هغه داسې فریاد کوي چې د هغه په فریاد باندې د الله تبارک وتعالی عرش پچړه کېده. الله داسې ایمانونه زما محترمو، او داسې د الله تبارک وتعالی سره تعلق، دا تعلق دی الله او تاسو ته را رسېږي. زما محترمو چې کله دا تعلق وي او داسې جذبې وي، په بیا به الله تبارک وتعالی دین له چې دی نو دا وجود ورکړي. جناب نبی کریم علیه السلام یو صحابي له توشه ورکوي، وی دا خدیر لورکا او زما له طرف نه ورته معذرت هم وکړه، او بیا غوږ کېږده چې هغه کوم کلمات ووایي هغه کلمات ما ته راورسوه. هغه لاړ په منډه منډه باندې، چې کله ورسېد ورته وی دا توشه والا دا کوم ځای وه؟ دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دپاره چې دی نو دا راولېږله، د هغه نه هېر شوی وي، معذرت هم چې دی نو دا کوي. هغه توشه واغېستله او داسې بره اسمان طرف ته یې وکتل او بیا څه وایي؟ الحمدلله الذي ذکرني من فوق عرشه ومن فوق سبع السماوات. ټول تعریفونه هغه رب لره دي چې زه د اسمانونو نه بره د عرش د پاسه چې دی نو دا یاد وساتلم او زه چې دی نو دا هېر نه کړم. ورحم ذاتي وجوعي، زما په کمزورۍ باندې او زما په لوږه باندې چې دی نو دا رحم وکړو. او بیا فرمایي اللهم کما لم تنسى حدیرا واجعل حدیر لا ینساک. روان لکه څنګه چې تا حدیر هېر نه کړو، نو حدیر لم دا توفیق ورکړي چې ټول ورته چې دی نو نه هېروي. زما محترمو دا لږه زندګي ده، دا موږ او تاسو الله تبارک وتعالی له ورکړو. الله تبارک وتعالی هم دا غواړي چې زما بندګان دې څه کوي؟ دې د خپلې تقاضې پوره کوي، ضرورتونه دې پوره کوي. خو دنیا زما محترمو دا خو د فنا کور دی، دلته موږ او تاسو همیشه دپاره اوسېدو دپاره نه یو راغلي، د دې دنیا نه تګ دی. زما او ستاسو مقصود چې کوم دی هغه څه شی دی؟ هغه اخرت دی چې الله تبارک وتعالی زموږ او ستاسو د اخرت زندګي چې دی نو دا جوړه کړي.
او هغه د دین سره چې دی نو دا تړلې ده. څومره انسان دنیاوي تقاضي قرباني د الله تبارک وتعالی د دین دپاره دومره د دې خلکو سره د الله تبارک وتعالی وعدې دي چې ستاسو دنیا به هم نه خرابېږي، ستاسو آخرت به هم چې دی نو نه خرابېږي. که دنیا کې لږ کمی بیشي راشي زما محترمو راتې شي هېڅ خبره چې دی نو دا نه ده. د دې دنیا تکلیفونه، د دې دنیا مصیبتونه، د دې دنیا عزتونه، د دې دنیا مال او دولت، د دې دنیا ځواني، د دې دنیا طاقت دا ختمېدونکې ده زما محترمو. او بیا د آخرت زندګي چې کومه ده هلته به همیشه دپاره عزتونه وي، هلته به همیشه دپاره خوشحالي وي، هلته به همیشه دپاره ځواني وي، هلته به همیشه دپاره چین او سکون وي. او څومره زندګي ده زما محترمو نه ختمېدونکې زندګي ده. امام غزالي رحمت الله علیه فرمایي وایي که چېرې دا ټوله دنیا دا د اوري د دانو نه ډکه شي، زر کاله پس یو مارغه راځي یو دانه دې اوچتوي، یو وخت به داسې راشي چې دا دانې به ختمې شي خو د آخرت زندګي نه ختمېږي. نو ورونو داسې نه وي چې الله مګر د دې لږه زندګۍ دپاره چې همدغه خپله د آخرت زندګي چې دی نو دا برباده نه کړو. زما عزتمندو موږ او تاسو له الله تبارک وتعالی ډېر ښکلی دین راکړی دی. په دې کې د دنیا او د آخرت خوشحالۍ او قربانۍ عزتونه دي. ځکه جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرة. ابو سفیان ما تاسو ته د دنیا او د آخرت خیرونه چې دی نو دا راوړي عزتونه څه مراد دا کم دین ما راوړی دی که چېرې دا په خپلو زندګیو کې راوستو او دې سره هم چې دی نو څوک خپل تعلق پیدا کړو د دې مطابق خپله زندګي جوړه کړله الله به په دنیا او په آخرت باندې عزتمند کړي. و زما محترمو الله تبارک وتعالی مقرر کړی دا د دین د خبرې د اورېدو. نو الحمدلله مهمان خصوصي تشریف راوړو هغې به تاسو ته چې دی نو تفصیلي بیان کړي. خو دومره عزم وکړو چې د الله پاک داسې راکړي دي دا به د الله تبارک وتعالی په دین باندې چې دی نو دا لګو او دغرانګې صحیح سبا په دې خپلو بچو باندې په د مدارسو جماعتونو باندې لګو چې موږ او تاسو ته عزم وکړو نو الله به راته اسانه کړي او الله تبارک وتعالی به دې ادارو لم ترقي ورکړي او د دې برکته به الله تبارک وتعالی زموږ او ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي. دې دپاره ټول تیار وو که خیر یې که نه اللهم خوشحاله واخر دعوانا